نا موسی علیہ السلام د چې اسرائیل علیہ السلام راغی په انساني صورت کې او ورته ویل څه کې ویل تا راغلی تا د روح اکرم بس هغه د الله څه یو سترګې ولواله سترګې رنده شوه بیګی پرې که نه هغه واپس لاړه او الله تعالی ته ویل چې ستا هغه بنده راتله نه غواړي تا ته مرګ نه غواړي نو الله تعالی هغه باندې خپل قدرت لاس راخ کړو زه سترګه به دې روغه شي لاړ شه زما بنده ته ووایه چې د غویي په ملا باندې او په پوستکي باندې لاس کېده او د هغې لاندې چې څومره ویښته رالل زه به تا ته د هغې په عوض کې د یو ویښته په عوض کې زر کاله درکړم په دې خوشحاله نو هغه فرشته راغله نو بیا حضرت موسی علیه السلام ته وویل نو موسی علیه السلام ورته ویل بیا ویل چې دغه ویښته او د هر ویښته په عوض کې ما ته زر کاله میلاو شي نو بیا ویل بیا به مرګي ویل بیا اوس پکار دی چې د مرګ نه خلاصی نشته نو بیا پاتې کېدو ته ستا ضرورت دی او بیا الله ته دعا وکړه چې خدایه داسې مې بیت المقدس ته ورسې لکه سړی چې کاڼې لوټې راولي وي ولیدسي په حدیث کې د بخاري داسې راځي داسې ما هلته ورسې نو هلته ورسېده نبي علیه السلام ویل که زه بیت المقدس کې دی نو سره غوندې ډېری ده او د هغې ویښته د حضرت موسی قبر دی نو به تاسو ته ښودلی زه په هلته دی نو به تاسو ته ښودلی اوس نبی علیه السلام د اولیاء الله او د پیغمبرانو سردار دی او صحابه کرام د باقی امتونو سرداران دي هغې داسې نه ویل ځئ چې والوځو چې تاسو دغه وښیم او بیا به راوالوځو بیا به مدینې ته راشو اوس یارا نه روځي دا دروغجن هلکه پیغمبر خوا دونه افسوس کوي چې یاره که زه هلته ویم او تاسو د موسی قبر ښودلی ویل به چې ها هلکه ځئ بس لکه د مرغو په شان ها والوځئ او راځئ چې هلته ورته وښیم او بیا به هو کو بیا به راځو مدینې ته پوهېږئ نه به پرې خبرو کړه دا ټول ګپ شپ دی دا عوام یې په دې غرق کړه د عوامو عقیدې برباد کړې غرق یې کړې په دې کار دې خدای غرق کړو او دا عوام دي نو بس دا یو مشهوره خبره چې العوامو کالانعام وایي د عوامو